کې په شیکاګو ښار په امریکا کې مزدورانو د خپلو حقوقو د جدوجهد لپاره راوتلي وو. په هغه مزدورانو باندې بیا د هغه ځای ظالم او جابر ریاست ګولې وچلولې. نو په هغې کې ډېر شی په سوونو مزدوران چې دي هغه شهیدان شوي دي. نو هغو ته موږ خراج عقیدت ګلونه ورته وړاندې کوو. او ټوټۍ په ورځ هم راوتی یم، دلته کې ناست یم، غریب یم که نه، او دغه ټایم کې ناست یم. الله پاک را باندې پوه او راغلم د سهار نه ونه دې ټایم پورې په ګاډۍ کې زه ناست یم. تر اوسه پورې د روپۍ مې مزدوري نه ده کړې. حکومت خو موږ ته دا دغه نه کوي چې ورې غریب سړی په کم حال کې دی. حکومت خو هغه دغه کې چې نوی پاکستان جوړه خو لکه نور مخلوق خلک بدل شو لکه نوی پاکستان هغه سړي نه جوړه لکه چا چې وروره ګاډي چلېږي، د چا موټرې چلېږي، د چا جیپان چلېږي او رسوره بچټ سیوا کېږي، تمغاګانې سیوا کېږي. موږ ته خو دا خبره هغه ګاډی هم زموږ سره نشته، موټرسایکل زموږ سره نشته. د حکومت غریبوالی د دې وسې بجلۍ بل دی، ګیس بل دی، دې سره جوړ ناجوړه پېښېږي، بیماري پېښېږي، سوداګانې دي، چیني ده، غوړي دي. وکړئ نو زه هم چې چوټي ورکړم خو چې خرچه رانه ولېږي زه به چوټي ورکړم. نن یکم مۍ دی او یوم مزدور دی، تم مزدور یې که نه؟ او نو ته کال راوتی دلته ناست یې؟ یاره کارونه نشته دی، مزدورۍ له راوځو مزدوري نشته دی. اورې او مهنګایي په مخه باندې خېږي وروره زمونږ ځان اوړه نه شو اخیستی، ګوډه نه شو، ګوډې نه شو اخیستی، هېڅ هم نه شو اخیستی، غریبانان یو. پوه شوې؟ دې سړک ته راوتي یو، دلته کې ناست یو که نه، او ټوټۍ په ورځ هم راوتی یم، دلته کې ناست یم، غریب یم که نه، او دغه ټایم کې ناست یم. الله پاک را باندې پوه شوې؟ او هېڅ کار مې هم نه کېږي چې ځان اوړه والم یا ګوډه والم یا غوټې والم، هر شی ګران دی. پوه شوې؟ د اخیستونه وتی دی. نو مزدورانو له چې دا وکړي چې وروره د دې له مقرر کړي، خامخا صحیح دي په وله مقرر کړي. پوه شوې که نه؟ او دې جاډي مار دی اډې ته راځي او واپس ځي. 12 بجې اوس لاړو، هغه دی کار ورته میلاو نه شو. رایکم مۍ دی او لکه چوریان دغه راځي، لکه دا خو لکه موږ له خو څوک نه سره کوي، نه موږ له سره کوي. لکه مزدورۍ دلته خو دغه د بچو وړو پیسونه دي او د سکول دغه دي، لکه کور کرایه دی، او لکه یو سیټه مهنګایي سیټ ده او بل سیټه بېروزګاري ده، یو سیټه غربت دی. نو آخر به خپله سوچ وکړئ، لکه موږ آخر راغلي یو څه لپاره 200 روپۍ نن به نن سبا چې په 200 روپۍ چې موږ وایو نو په 200 روپۍ نن سبا څه کېږي؟ بس کلي ولګي نو بچو له به څه ویسو، چې ونه لګي موږ به څه ویسو؟ لکه د خدای په اسره او د حکومت په اسره راوتي یو، او حکومت هم زموږ سره لکه د غریب سړي سره مرسته او مدد نه کوي. لکه موږ د کم طرف ته لاړ شو، لکه یو حکومت کې هم لکه غریب سړی لکه سکون نه دی، کم سړی دی بې سکونه دی. او سر راوتي دا ټایم شو لکه پی ټي حکومت زموږ دغه حکومت شروع شوی دی، او تر اوسه پورې موږ مزدوري نه دی کړې. سر نه له ماښام پورې موږ وګرځو، نو بچو له به څه وړو؟ نو بچو له چې څه وګټو نو بچو له به څه د سکولونو پیسونه دي، د وړو نور داسې بیماریان، غم خادیان، ناجوړتیان د خدای په اسره لکه نور زموږ سره حکومت یو خو امداد زموږ سره نه کوي چې حکومت زموږ د طرفه دغه وکړي چې بېنظیر پیسې زموږ نشته، کاروبار زموږ نشته، یو سیټه مهنګایي شو، یو سیټه بېروزګاري شوه. وړو ته وګوره چې نن سبا وړو ګران شي، په 1200 په 1300 1500 1800 روپۍ ته وړو شي. نو غریب مالدار به ولي، نو غریب سړی به څه وړي؟ غریب سړی خو یو ټایم یې د بل ټایم نه وي. مزدوري نن سبا نن سیوا شوې ده. غریب سړی د کم طرفه ورکړي، د کور کرایه نه ورکړي، د بچو پیسونه ورکړي، د کور چولو بل کړي، نور یو دې سودا ولې او غم خادیان وکړي، کم طرفه به وکړي. او راغلم د سهار نه ونه دې ټایم پورې په ګاډۍ کې زه ناست یم. تر اوسه پورې د روپۍ مې مزدوري نه ده کړې. حکومت خو موږ ته دا دغه نه کوي چې ورې غریب سړی په کم حال کې دی. حکومت خو هغه دغه کې چې نوی پاکستان جوړه خو لکه نور مخلوق خلک بدل شو لکه نوی پاکستان هغه سړي نه جوړه لکه چا چې وروره ګاډي چلېږي، د چا موټرې چلېږي، د چا جیپان چلېږي او رسوره بچټ سیوا کېږي، تمغاګانې سیوا کېږي. موږ ته خو دا خبره هغه ګاډی هم زموږ سره نشته، موټرسایکل زموږ سره نشته. د حکومت تیاره مزدوري خوړل شوې، مزدوري ختمه، ماکسونه ختمه، هغه هم چوکي تیاره ماکسونه خو چې ختمېدې هم پکه زموږ د کور 4000 روپۍ کرایه هغه به څوک کم کوي. غریبوالی د دې وسې بجلۍ بل دی، ګیس بل دی، دې سره جوړ ناجوړه پېښېږي، بیماري پېښېږي، سوداګانې دي، چیني ده، غوړي دي. وکړئ نو زه هم چې چوټي ورکړم خو چې خرچه رانه ولېږي زه به چوټي ورکړم. نو چې خرچه نه زه به څه چوټي وکړم؟ ډېر چوټي کوي، ډېر چوټي وکړي، دا د خپلو پولیسو نه چوټي ورکړي زه به چوټي وکړم. پولیسو نه سرکاري نه مکمل چوټي ورکړي نو موږ به چوټي وکړو. که څوک دې عبادت ته بیا راوځ که انځادي کړي. پته چې په 1886 کې په شیکاګو ښار په امریکا کې مزدورانو د خپلو حقوقو
د جدوجهد دپاره راوتي وو. په هغه مزدورانو باندې بیا د هغه ځای ظالم او جابر ریاست ګولې وچلولې. نو په هغې کې ډېر شی په سوونو مزدوران چې دي هغه شهیدان شوي دي. نو هغو ته موږ خراج عقیدت ګولونه ورته وړاندې کوو. خو د هغې سره سره به زه دا خبره وکړم چې نن تاسو ټولو ته معلومه ده چې نن په دې ملک کې بدترینې مهنګایي ده، بدترین غربت دی، بېروزګاري ده. خو نن قسمتۍ نه زمونږ په سوات کې مختلف ټیکسونه په موږ باندې ولګېدل. د هغه ټیکسونو په نتیجه کې دغه وړې وړې کارخانې چې کومې وې هغه بندې شوې او هغه مالکانو دا ظاهره کړه چې موږ دلته ټیکس ورکوو. نو موږ بیا چې د کوم ځای نه راغلي وو، یا د پنجاب نه راغلي وو، یا د کراچۍ نه راغلي وو، یا د ګجرانوالو نه راغلي وو، بیا موږ هلته ټیکس ولې نه وکړو چې په خپله علاقه کې موږ کار کوو. نن که تاسو سوچ او فکر وکړئ چې یو طرف ته کوم د انصاف او د تبدیلۍ کوم حکومت دی هغه دا دعوې کوي چې موږ دلته انصاف راولو، د کور په دهلیز باندې به خلکو ته انصاف میلاویږي. بل طرف ته هغه ننګرخانې شروع کړي دي. نو زموږ د دې قوم نه یو قسمه خیراتیانې شروع کړي دي. موږ دا خبره کوو چې د ننګرخانې په ځای باندې پکار دا ده چې ته په سوات کې د کارخانو صنعتونه ولګوې. نو د سوات خلکو ته د سوات ولس ته په دې کې یو قسمه روزګار به ورته میلاو شي. د روزګار په نتیجه کې غریبي او په بېروزګارۍ کې به کمی راشي. نو یقینا چې نن زموږ په سوات کې وزیري محنت چې کوم دی هم زموږ د شنګلې سره تعلق ساتي، هم د دې غریبې طبقې سره تعلق ساتي. خو زه حیران دا یم چې دغه ځای ته داسې نمونه ممبران، داسې نمونه وزیران دغه غټو منصبونو ته ورسي، نو بیا د غریب هغه دک درد د دې خلکو نه بیا یري. او بل طرف ته د یومي مزدور ورځ مناواله کېږي د اقوام متحده د قوانینو مطابق. خو زه په دې خبره حیران یم چې په کومه ورځ باندې یومي مزدور یکم مۍ، نو په یکم مۍ باندې د دې غریب مزدور هم هغه پیغې په سر باندې پروت وي، د هغه چوټي نه نصیب کېږي. نو موږ دا مطالبه کوو چې کم از کم مزدور طبقه چې کومه ده هغو له په دې بدترینه مهنګایۍ کې د دې روژې په مبارکه میاشت کې دا کم کسان چې په دې کارخانو کې اوس بېروزګاره شو که نه، په سوونو خلک بېروزګاره شو او ورو په ورو دا نورې کارخانې هم دي روانې دي که نه، نو آیا دې ملازمینو او دې مزدورانو به څه چل کېږي؟ نو په دغه حواله خو به موږ دا کوشش کوو چې د دغه مزدورانو سره موږ وینو او د دوی چې کوم مشکلات او کوم تکلیفات چې هغه موږ ته بیان کوو. که نه کېده نو بیا به موږ خامخا د یو مزدور په حیثیت باندې زموږ دا ذمهداري جوړېږي چې د هغو د حقوقو دپاره، د هغو د مشکلاتو دپاره موږ اواز پورته کړو او موږ هغه ایوانونو ته دودو خبره ویسو چې په کوم ایوانونو کې د دودو خبره حل کېږي. حکومت ته به موږ ووایو چې په دې روژې په دې میاشت کې پکار دا ده چې په اساس پروګرام کې کوم چې حکومت وخت جوړ کړی دی دا غریب خلک ته چې دا په هغې کې شامل کړي، یا داسې نور انجوز دي یا نور داسې پروجیکټونه دي هغه دلته سوات ته راغلي دي چې دا غریبه طبقه په هغې کې شامل کړي او په دې روژې په دې مبارکه میاشت کې د هغو په سر باندې لاس راکاږي. او روژې میاشت چې کوم ده دا الرېډي د صبر او د تحمل میاشت ده چې په دې کې به صبر کوئ، تحمل به کوئ، د خپل ګاونډي سره د خپل رور عزیز سره به کم از کم خپله نوړۍ به ورسره نیمې د ګاونډي به تپوس کوې. نو په دې باندې به ستا هغه روژه چې کومه ده هغه فرایض به د روژې پوره کېږي. دا نه ده چې تا روژه نیولې ده ته خوراک نه کوې. پکار دا ده چې ته د خپل ګاونډي تپوس وکړې، د خپل چمي تپوس وکړې، نو هلو به ستا هغه روژه چې کومه ده هغه به په حقیقي معنو کې الله ته به هغه قبلېږي. نو موږ دا هم نه کوو. نو موږ له پکار دا دی چې موږ زیات تر کوشش وکړو او دا غریبه طبقه چې ده په څه نه څه شکل کې په دې منګوره ښار کې ډېر هم مالدار خلک دی، ډېر مالدار خلک دی، ډېر مالونه ورله خدای ورکړي دي او خدای دې ولې نور هم ورکړي. هغو ته موږ هم خواهش ګزارش ورته کوو چې کوم د دغه کارخانونو کم خلک متاثره شوی دی یا عام غریب خلک چې په محلو کې دی په دې حالاتو کې د هغو سره کم از کم امداد او تعاون پکار دی. او د یومي مزدور چې کوم دی نو هغه د شیکاګو په امریکا کې چې کوم شهیدان شوي دي هغو ته موږ د عقیدت ګلونه ته وړاندې کوو، د هغو قربانیانو ته او د هغو هغه جدوجهد ته موږ سلام پېښ کړو.